حاضرینو او سامعین مسلمانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د هجرت واقعا هغه بیانېدله او دا واقعا دې کې ډېر زیات د عبرت خبرې دي او مسلمانانو لپاره یو ښایسته او ګټور او فایدهمند درس دی. دارنګه دې واقعا کې دا خبره دې حاصل راوځي چې کوم انسان د الله او د رسول اطاعت کوي او د الله تعالی په اطاعت باندې مضبوطوالی کوي، استقامت اختیاري، رب العالمین به د دې انسان مدد کوي، نصرت او مدد به الله کوي، ځکه الله پاک د خپل دین مدد کوي. او دارنګه کوم خلک چې د الله په دین باندې کلک وي په صحیح عقیده د قرآن او سنت په دې کې کدی ته هر څومره مشکلات ورسیږي او صبر او استقامت اختیار کی رب العالمین به ضرور د دې مدد کوي. ان تنصروا الله ينصركم، الله فرمایي که تاسو د الله د دین مدد وکړو الله به تاسو مدد وکړي او دا چې الله به تاسو قدمونه په دین اسلام باندې مضبوط کی او کلک پکې الله پاک او تاسو له الله استقامت درکې په دین باندې. الله رب العزت په دین باندې چې چا مشکلات تیر کړی دي او تکالیف برداشت کړی دي رب العالمین هغه په دې مشکل ترین حالاتو کې یوازې نه پرېږدي بلکې الله رب العزت داغه مدد کوي او دغه مشکلاتو نه الله پاک هغه ته یو لار وباسي او مشکلاتو نه الله نجات ورکوي او الله یې مدد کوي. زما عزتمندو نبی صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله پاک داغي دواړو په هجرت کې ناشنا مددونه کړی دي او په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات ښکار شوي دي. اگر چې د هجرت واقعا ډیره مشکله واقعا ده، ګرانه ده، سفر مشکل دی، د لار هغه چې کوم زاد راح ته توخه ده هغه ډیره مختصره ده، اخوا په سر باندې غټ دشمن دی او تلاش کی دي داغي پنیوو کی دي، قسمه مشکلات مخ تر مخامخ دي، لار اوږده ده. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم استقامت اختیار کو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د صبر او د استقامت مظاهره وکړه، رب العالمین د دې ناشنا طریقې سره مدد کړي. دې کې دا درس دی چې څوک د الله د دین مدد کوي او د الله په دین باندې کلک پاتې کیږي رب العالمین ضرور داغي مدد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته لاړو نو مدینه کې یو اسلامی غونډه جوړه شو او اسلامی سټیټ او حکومت جوړ شو او اسلام او مسلمانان مضبوط شو. دا غزه نبی ټوله دنیا کې اسلام نافذ شو او ټوله دنیا ته د اسلام هغه دعوت چې دی هغه ورسېدو. د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعا شروع و مینس کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مشرکانو د حدودنا پامن سره ووتو.
د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت قافله چې وا دا په څلورو کسانو مشتمل وا. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم، دویم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، او دریم دا غلام عامر ابن فهیرا، او سلورم هغه د لارې خودون کې سړی عبد الله ابن اریقیط اللیسی. په دې سلورو کسانو باندې دا قافله مشتمله وه. مستدرک د حاکم کې امام حاکم روایت وروړي د هشام ابن خویلید پر روایت سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت قافله چې کله د ام معبد یو زنانه و یو بوډۍ زنانه و د هغې د خیمو سره تېرېدله، نو دا داسې زنانه وه چې دی به په لار باندې چې څوک مسافر تېرېده نو په هغې به یې خوراک څښاک کولو. د ام معبد واقعه چې دا حافظ ابن کثیر رحمه الله البدایه والنهایه کې وایي چې دا مشهوره واقعه ده او دا په مختلفو طرقو باندې نقل ده او یشد بعضه بعضا، بعض طرق د بعض تقویت کوي. مطلب مجموعه طرق سره دا واقعه ثابته ده. نبی صلی الله علیه وسلم او سره دا صحابه کرام ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عامر ابن فهیرا سخت تومانو سړیو او وګیو دولګي په حالت کې چې کله د ام معبد د خیمه خواته تیرېده نو ام معبد ته خواست وکړو چې څه یا کجوري په مونږ باندې راخرڅه کا، مونږ به تعالی پیسې درکو، مونږ ته ضرورت دی. هغې ورته وویل چې ما سره خو دې وخت کې هیڅ هم نشته، زمونږ چیلې ګډې بیزې هغه زما خاون ابو معبد بار ته اوښکي دي، هغه هم نشته چې د هغې نه د لپې واخلم او تاسو باندې اوس کوم. البته دغه یوه چیلې ده وچه ده او نهایت مانده ده او یو رتیبې پکې هم نشته. نبی صلی الله علیه وسلم دې ته ووی که ستا اجازه دي نو د دې چیلې نه به زه پی واخلم. هغې ورته وویل چې دې کې پی شته نه، دې نه به څنګه پی واخلم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ووی ما له اجازت راک. دې ولې اجازت ورکو. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په غولانځه باندې لاس ووالو، وی سنډله او بسم الله ویلا او د الله نه دعا شروع کړه او فورن د چیلې غولانځه چې و د پیو نه ډکه شوه. د هغې دا غولانځه دا د پیو نه ډکه شوه، یو لوښی د پیو نه بلکل سراسر ډک شو او تر دې پورې چې د هغې په سر باندې زګ راغی. نبی صلی الله علیه وسلم دا اول لوښی د پیو په ام معبد باندې وڅکلو چې دا ته وڅکه. بیا دارنګې دویم لوښی راواغېستو، هغه هم تر سر ډک شو. نبی صلی الله علیه وسلم خپل درې ملګري په پیو ماړه کړل او آخر کې نبی صلی الله علیه وسلم هم په خپله پی وڅکل. ام معبد حیرانه ګوري چې دا څنګه کار وشو چې داسې یو چیلې چې هغې کې د سره د پیو درک نو دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کولو او ښکاره معجزه ولیدله نو ډېره متاثره شوه. یا نبی صلی الله علیه وسلم چونکې سفر حالت کې دی دا غزې نه روان شو او خپل سفر باندې روان شو. څه وخت بعد ابو معبد راغی، د ام معبد خاون دی ورته واقع بیان کړه چې داسې یو سړی راغلی او داسې صفات دی او ډېر ښایسته سړی و، ورسره ملګري او ډېر ښایسته اخلاق و
او داغه د اخلاقو موږ متاثر شو او د خپل ملګرو سره نهایت د نرمه سلوک او خسته اخلاق سره مخه ترالو د نبی صلی الله علیه وسلم صفات او کوایف ورته بیان کړ. ابو معبد ورته قسم په الله چې دا خو هغه سړی دی چې مکه کې وو او دارنګ د خبره په مکه کې خورشه و او زما دا قصد چې زه د ملګری شم او که زه د تورسېدم نو زبا د دومره خدمت وکم چونکه زړه کې د ایمان جذبه اوچته شو. وروسته دور کې بیا د خزه او خاون هجرت کړي د مدینه منوره ته او دواړو اسلام راوړي دي. دواړه مشرف به اسلام ګرځېدلي دي. الله ول توفیق د اسلام ورکو. دا خلار کې واقعات د هجرت مختصرو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم مدینه طرف ته مخ کړه او سفر شروع. الته د مدینه خلک انتهایی انتظار کیو او د شوق او داغي د ذوق او د شوق او د محبت دا حالتو چې عروه ابن زبیر هغه بیانې د زبیر نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راتلو نو زبیر رضی الله عنه د یو تجارتی قافله کې د شام نه راتلو واپس راتلو او پلار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملاقات وشو. کله چې دی مدینه ته تلو نو لار کې د زبیر رضی الله عنه د دې ملاقات وشو. چونکه زبیر رضی الله عنه سره کپڑا وا د شام نه راغسته وا دو جوړې سپینې دي ته هدیت په تور سره ورکړي چې دا والی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله حره تورسه د حره مقام ته د غزې تبا د دین مخ کې انصار راوتل داغي ماشومان داغي بوډاګان ځوانان براوتل او په دې غرمه کې به ولاړو په انتظار باندې چې کله به د الله نبی راخکاره کیږي او کله به راځي. نا وخت پورې انتظار به وکړو چې کله ورځ به ختمېده واپس پلاړل خپل کورونو ته. دا یو څو ورځې دې کې داسې تېره شوې. سار به راووته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په انتظار کې به استقبال کې به ولاړو او واپس به بیا چې ورځ ختمېده خپل کورونو ته به واپس لاړو. دغه وخت کې یو يهودي د خپل ضرورت د پاره په یو غونډه باندې ختلو چې وی کته دو کسان په سپینو کپړو کې را روان دي نو وی پیجن چې دا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره دی. نو خلینه به اختیار आवाज وته چې اے د مدینه او د یثرب خلکو د کم شخصیت په انتظار چې تاسو وې نو هغه شخصیت را ورسېدو. اے د عرب جماعت د کم بزرگ په انتظار چې تاسو وې او تاسو داغه انتظار کو هغه راغی. دا आवाज خور شو خلکو کې او مسلمانانو کې د خوشاله یو نوې روح پیدا شو. انتهایی خوشاله شو او خپل اسلحه روچته کړه او حرې مقام ته د استقبال لپاره رالل. خلق استقبال کوونکي خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خي طرف ته روانو. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل اوخه باندې سورو او بنو عمرو ابن عوف کې کوشو. د ربیع الاول په میاشت کې د پیر ورځ وا ابو بکر رضی الله عنه خلکو ته ولاړو د استقبال والو د پاره چې څوک به راتلو نه استقبال به وسره کو او نبی صلی الله علیه وسلم خاموشه سره ناشتو. انصاری مدینو کې چې چا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیدلې ناول به سلام ابو بکر رضی الله عنه تکو او دا ګمان به کو جوړې دا د الله رسول له ځکه نبی صلی الله علیه وسلم یو طرف ته خاموش ناشتو. هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګرمي زیاته شو خوله شو
ابو بکر صدیق نبی صلی الله علیه وسلم تخپل صادر خور کو نو خلکو د دینه پته ولګید چې دا د الله رسول دی. نبی صلی الله علیه وسلم بنو عمرو ابن عوف هغه کې لسو ورځې تیرې کړې لشبه الته د یو مسجد بنیاد کې خودو مسجد قباء. مسجد قباء د هجرت په اول د دې بنیاد کې خودې شوی دا بنو عمرو ابن عوف کې دا مسجد دی. الله پاک د دې مسجد په باره کې وایي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هغه جمعات چې داغي بنیاد په تقوا او په توحید او پرهیزګاری دا الله په ير باندې په پرهیزګاری سره خو دې شوی دی. د اول ورځ د هجرت نه ډېر لایق د الله پیغمبر چې دې کې تو درې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې سورز شپې منځونه وکړ او بیا په خپل سورلې باندې سور شو مخ کې منزل تزي خلق وسره انداز روان دي اصله وسره دي. د نبی صلی الله علیه وسلم سورلی یوځه کې په خپل کې ناستله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زمونږه آخري منزل دی. کوم ځای کې چې زمونږ سورلی په خپل کې ناستا دا زمونږ د هجرت مقام دی او زمونږ آخري منزل دی. دغه ځای چې کوم ځای کې دا سورلی کې ناستا نو دا د دوه کسانو د سهیل او د سهل ملکیت او د دورونو او دواړه یتیمانانو او د اسعد ابن زراره په پرورش کې ودا. دې ځکه بدی خپل فصل یا کجوري او چولې او دغه ځکه به خودلې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا زمونږ ان شاء الله زمونږ منزل له دلته به مو خپل مرکز جوړو. به دغه دواړه یتیمانان لکان راو غختل او ورته وی چې د دې زیسه قیمتي مونږ هغه تاسو درکو. هغه وی نه مونږ فی سبیل الله مفت درکو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی نه چونکه دا یتیمانانو دې له داغي قیمت ورکو او په بیا باندې د ازمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین واغستا هغه صفا کړه برابر کړه جوړ کړه او پاره کې تعمیر شروع شو. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره حدیث د صحیح بخاری کې راځي خپل لاس باندې خخت بروړلې. نبی صلی الله علیه وسلم خپل لاس باندې تعمیر صحابه کرام سره لګیاو او د دې په تعمیر کې لګیاو. انس رضی الله تعالی عنہ بیان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه کې د حر یو جانب تراغه نو انصار مدینه راو غختل اغیرال او دارنګي ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره ملاو شو او دا یا دهانی او دا اعتماد ورکو چې اوس ته دې کې مکمل محفوظ تخپل دعوت بالکل دلته صحیح جاری کول شي تا ته هیڅ څوک نشي ویل. او د مدینه خلک څومره شوق او ذوق کیو انتظار وړې ماشومان جنکه هلکان په کوټو په دیوالونو ولاړ دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال کوي د الله د نبی. خوشاله دي چې داسې یو شخصیت زمون ملک ته زمون علاقه ته راغی. واړم خوشاله دي زنانم خوشاله دي ځوانانم خوشاله دي بوډاګانم خوشاله دي. بعض روایتو کې راځي اگر چې داغه په سند کې کلام دی سندن کمزوري روایت دی بازه چې د مدینه ماشومانو جنکو او هلکانو دا اشعار وی چې کله داغي نظر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولګېدو دا اشعار وی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع نحن الجوار من بني نجار يا حبذا محمد من جاري. طلع البدر علينا د سور لسم سپوږمۍ په مونږ باندې راښکاره شوه د ثنیة الوداع د کنډاونا
او مونږ باندې د دې سپوږمۍ د راتلو د نبی صلی الله علیه وسلم تشبیه د 14مې سپوږمۍ سره ورکړي. دا تشبیه ده. مونږ باندې د دې شکر واجب شو چې مونږ به د دې شکر کوو. او جئت شربت المدینه مرحبا یا خیر داع، تراغه او ټوله مدینه په تا باندې مشرفه شو او تا ته په خیر علی وی ستړي مشي دي اے بهتره داعی د الله د طرفنا. او مونږ دا بنو نجار واړو ماشومان جنکیو او دا غزل او دا نغمه وایو د رسول الله په استقبال کې. دا د صحابه کرامو هغه محبت او مینه وا. نبی صلی الله علیه وسلم روان دي دا ابو ایوب انصاری د کور سره نږدې تیر شوی. د پوسه وکړو چې د چا کور ډیر زیات نږدې دی دلته. نا ابو ایوب انصاری وی چې زما کور نږدې دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی ز کور کې زه سم کوم لږ آرام کو. نو دارنګه ابو ایوب انصاری زه سم کړو کور کې او نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق دند تشریف یوړو. مستدرک د حاکم کې راځي چې ابو ایوب انصاری کور دوه چتاو. لاندې چت کې د الله نبی اوسېدو او بره چت کې دی اوسېدل. یو ځل خپل خزې ته وی چې دا خو نامناسبه ده چې د الله نبی دې لاندې اوسېږي او موږ دې بره اوسېږو. دا خو ما ته خنخ کاری اسنه چې به دبه کې راشي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا مشوره ورکړه چې مونږ دا غواړو چې ته بره لاړ شي او مونږ لاندې راشو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته نه څه پروا نشته، خلک راځي زما ملاقات لا، نو لہذا دا لاندې ځای چې دا مونږ دپاره بهتر دی. د دې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم دغه صاحب په مدینه کې رو په مزه مزه د خپل دعوت آغاز وکړو. دعوت اسلامی، دعوت د توحید شروع کړو. د یهودو یو غټ عالم عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې دغه وخت په خپل باغ کې د کجورو باغ کې او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ مدینه ته خبره اوریدو چې د الله نبی راغلی دی، نو دغه وخت کې فوراً راغی او د الله نبی ته مخامخ شو او چې وی کته او د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې نظر ولګید وی دا مخ د کذاب او دروغجن سړی نه دی، دا مخ د هغه شخصیت دی چې هغه رښتونی سړی دی، پیغمبر دی. او گواہی وکړه چې زه گواہی کوم په دې چې ته د الله په حق پیغمبر او ایمان یې وروړو. لیکن دی عالم ته خپل قوم یهود معلومو که زه د ایمان اظهار وکړم نو دا یهودیان به ما باندې افترا وکړي او دروغ برا باندې جوړ کی، تهمتونه برا باندې ووایي. نو لہذا د الله نبی ته دا مشوره ورکړه چې زما باره کې د دینه علی الاعلان تپوس وکړه چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی، کیف عبد الله فیکم، عبد الله ابن سلام په تاسو کې کم شخصیت دی. نبی صلی الله علیه وسلم اول یهودو ته دعوت ورکو د الله د توحید او د خپل رسالت د دې دعوت ورکو، ورته کې تاسو اسلام قبول کړئ تاسو به کامیاب شئ. يهوديان ورته چې مونږ محمد صلی الله علیه وسلم نه پیژنو نه غواړو. نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا وویل چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی؟ هغه ورته وویل زمونږ سردار دی او د سردار زوی دی او شریف سړی دی او په مونږ ټولو کې عالم سړی دی او د عالم سړی زوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته استاسو څه خیال لیک هغه اسلام قبول کړي؟ نو بیا هغه ورته دا هرگز نشي کېدی چې هغه د اسلام قبول کړي. دا سوال ته علی الاعلان د خلکو مخ کې دوه درې ځله وکړو، لیکن هغه به دا جواب ورکاو چې عبد الله ابن سلام د شان نه دا مناسبه نه ده چې هغه اسلام قبول کړي. نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن سلام ته وی راشه. عبد الله ابن سلام را مخ کې شو
راخکاره شو او دارنګ يهوديانو ته د خپل اسلام اظهار وکړو چې ما په آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اسلام وروړو او دا په حق پیغمبر دی او تورات کې چې د کمی نخي بیان شوی دي هغه بالکل د کې موجود دي او د په باره کې ذره بره زموږ شک نشته د الله د توحید خبره وکړه فورا يهودو وي چې دا په مونږ کې د ټولو له شریر سړی دی د پلارم شریرو دیم دروغجن دی د پلارم دروغجن دی نبی صلی الله علیه وسلم ته عبد الله ابن سلام مخ راواړو چې د يهودو افتراءات ته قتل څنګه دروغ وي یعنی مخکې زما د شرافت او د علم او د سرداري او د مشرع قائلو ستا په مخ کې اقرار وکړو لیکن کله چې زما د اسلام خبر وته ورسېدو او د اسلام قبول کو او دارنګ مال الاعلان د دې خبر اظهار وکړو نو اوس دا افتراءات کوي زما عزتمندو دا د نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې مختصر دغه انس رضی الله عنه فرمای مسند احمد کې راضی په صحیح سند سره چې 2 ورځې مالی دلی دي په خپل جون کې انس رضی الله عنه دا د مدینه صحابي دي انصارونه دي 2 ورځې ما په خپل جون کې لیدلې دي یو ورځ نهایت خسته روحانه او خسته ورځ وا او دویم ورځ نهایت د غم او د تیارې ورځ وا ویو د خوشاله هغه ورځ وا چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړو دا د خوشاله ورځ وا دا انتهایی روحانه ورځ وا او ټول خلق په دې باندې مسلمانان انصار په دې باندې نهایت خوشاله لیکن د غم او د تیارې ورځ هغه وا چې په کوم ورځ د الله نبی د دنیا نه انتقال وکړو د الله نبی چې کله وفات شو نو دا ورځ ډیره د غم وا او ډیره د مصیبت تر دې پورې چې خلکو د برداشت نه بهر ورځ وا په دې ورځ باندې عمر رضی الله عنه دومره حتی تلیو کو چاو ویلې چې د الله نبی وفات شوی د زبې سر قلم کم دې برداشت کول نه شو د ډېر محبت د وجنه چې د الله نبی دی ګینه وفات شوی زما عزتمندو د هجرت واقعاتو کې مونږ او تاسو ته ډېر سبقونه او درسونه دي دا اسی واقعات او قصې نه دي بلکې دا د نصیحت دا عبرت او د واز د پاره دي چې مونږ او تاسو د الله په دین باندې کلک شو او د الله دین صحیح طریقې سره ومنو رب العالمین په ناشنا طریقې سره بیا مدد کوي لکه څنګه چې الله پاک خپل کتاب کې فرمای الا تنصروه که تاسو د نبی مدد ونکړو او د الله د دین مدد ونکړو نو پروا نشته الله د مدد کړو په هغه وخت چې دا 2 کسانو او کافرانو مشرکانو د خپل ملک نه راوخه او داسې حالتو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غمجنو چې کفار مشرکین دا د زمون خوا تراله لو مونږ به گرفتار کی نبی صلی الله علیه وسلم ورته لا تحزن ان الله معنا مغم جن کېږي الله زمون سره دی نو دا درس پکې دی چې د الله مدد هغه چا سره دی څوک چې د الله په دین باندې کلک وي او د الله دین مني او په دې باندې عمل کوي